الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې وضاحت وشو چې د مغربي فکر او فلسفه مقاصد دا درې سيزونه: ازادي او مساوات او ترقی او بیا د ازادۍ دوه اقسام او انفرادي ازادي او اجتماعي ازادي و. بیا په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا سره د هغې وضاحت وشو. بیا ازادي د مذهب څه څیز دی. بیا مغرب د ازادۍ لپاره ادارې جوړې کړي، د هغې وضاحت وشو. بیا د مغربي تصور د ازادۍ نتایج موږ بیان کړل چې مغرب دا تصور د ازادۍ چې کوم نتایج دي تقریبا دغه نتیجې موږ بیان کړل. دا د پرونی درس خلاصه وه. زمونږ د نن درس عنوان او خلاصه چې دا موږ وایو چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات دا کوم یو دي. اول سبب چې دی هغه د مغرب فکري غلامي ده. دویم سبب د مسلمانانو په معاشره کې په د مغربي طرز باندې چې کومې تعلیمي ادارې دي دا ده. دریم سبب چې دی هغه د اسلام نه لرې کېدل دی. او څلورم سبب چې دی هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا ده. پنځم سبب چې دی د الحاد د خورېدو هغه د علماء کرامو نه لرې کېدل دي. شپږم سبب هغه د ساينس فلسفه ده. اووم سبب هغه د سوشل میډیا ده. او اتم سبب د مسلمانانو د معاشرې نه بیزاره کېدل. او نهم سبب دا چې د تصوف او د تبلیغ سره تعلق کمیدل. او لسم سبب دا چې فقر او غریبي ده. دینه به نور هم زیات وي، خدای ولس دغه موږ سببونه اسباب او وجوهات را جمع کړي دي. دا زموږ د نن درس عنوان او خلاصه ده. مولوي صاحب عبارت شروع کړي. بسم الله. د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم دي؟ سوال بنیادی سوال دا دی چې په مسلم معاشره کې چې کله ماشوم پیدا شي د توحید او مذهب درس په اوله لحظه کې میراو شي د الله اکبر په لفظ سره، نو دا چې بالغ شي د الحاد تورو تیارو ته ولې نه وځي؟ دا کوم وجوهات دي چې د هغې وضاحت ضروري دی چې د هغې تلاش کړو او عمل پرې وکړو چې څنګه به نوي نسل مسلمانان الحمدلله زموږ چې اولاد پیدا شي نو په اوله لحظه کې موږ د توحید درس ته ملاویږي. زمونږ مشران وی برګری وی کنه ګوره زمونږ اقامت او اذان را لشي صرف جنازه را باندې پاتې ده. نو اول لحظه کې موږ له توحید درس ملاویږي. نو بیا د انسان الحاد ته ولې وړي؟ ځکه یو انسان د یو مکتبه فکر نه بل ته وړي خو هغه به د ذهن مطابق سوچ وکړي. بیا ما مقصد خو معلوم نه چې الله باندې رسول باندې آخرت باندې، لیکن چې بیا انسان الحاد طرف ته وړي چې سره د الله د وجود نه انکار کوي، د خپل خالق نه انکار کوي. نو لکه دا یو غټه سوالیه خبره ده چې بای نو موږ هغه دغه اسباب موږ ولټو. مولوي صاحبانو اول سبب په دې کې د مغرب فکري غلامي ده. مولوي صاحبانو فکري تور چې کله ته د چانه متاثر شي بیا ته څه کېږي؟ لکه یو وخت چې موږ غالب مولوي صاحبانو دا نور قومونه اسلام چې کله غالب نو دا نور قومونه به چې څونه اسلام باندې ورسېدو نو د اسلام د غالبوالی به د هغوی په معاشره باندې حاوي شو. لکه عربي ژبه ده، تاسو لاړ شئ وسطي شي ملکونو ته هغوی عربي داسې وایي لکه خپله ژبه. اسلام دا ژبه ولې هلته ورسېدله او دا ده چې کله غالب کمزی له لاړ شي مغلوب د هغې نه متاثره کېږي. موږ اوس مغلوب یو، موږ که د دنیا هر ګوټ ته لاړ شو موږ مغلوب یو، هېڅوک موږ نه متاثره کېږي. لیکن هغه قوم چې دی اوس یورپ څه شی دی مولوي صاحبانو په ترقۍ کې روان دی، نو زموږ مسلمانان هغه فکري غلامي قبوله کړي او دا د الحاد طرف ته روان شي. اول سبب دا دی په مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو اول سبب د مغرب فکري غلامي ده او د مغرب نه متاثره کېدل دي. ځکه مسلم ممالک معاشي اعتبار سره، عسکري اعتبار سره، سیاسي اعتبار سره، تعلیمي اعتبار سره، ساینسي اعتبار سره لاړ میګاله موږ له څه شي کړی دی؟ تعلیم مقرر کړی دی. دغه شانته کې عسکري اعتبار سره موږ، ساینسي اعتبار سره موږ سره دونه یو سټلایټ نشته چې موږ پکې سپوږمۍ ته ځان له څوکو خپله سودا پکې ولیږو. ته سوچو که د دنیا ټول بچټ موږ په دې تعلیمي ادارو باندې خلاص کړو، نه پکې نه نیوټن او نه د آینسټاین او نه دغه شانته کې د غټو فلسفو په شان یو فلسفي موږ را پیدا نه کړو. او چې کوم را پیدا کړي نو هغې سره څونه ظلمونه وکړه. مولوي صاحبانو ډاکټر عبدالقدیر خان رحمت الله علیه د چا انټرویو یې تپوس یې کوي په څه پښیمانې وایي په دې پښیمانې یم چې ما دې قوم له ایټم بم ولې جوړ. دا اوس هم چې کوم خلک را پاسېږي دا خلک یې څه کوي مولوي صاحبانو وروسته پاتې کوي. نو ځکه خو اسلام ترقۍ ته نه پرېږدي، څوک هم دغه خلک یې نه پرېږدي.
ساينسي اعتبار سره نن سبا په زوال کې دی او مغرب په دې مادي اشیاء په عروج کې نو زموږ نوی نسل د دې مادي طریقې نه متاثر کېږي او اکثر ملحد شي او مغربي فکر افکار هم خوښ کړي ځکه چې مغرب څه تیار کړي هغه دنیا ته دیږي داسې دوی خپل د الهادي دا نظریه هم ټول دنیا جدید الهاد د کوم ځای نه پیدا شوی مولوي صاحبانو صاحب دا د مغرب نه را پیدا شوی کنه ګوره جدید الهاد د پیدا کېدو وجوهات مونږ نه دی ویلي څه د مغرب د طریقې سره موږ ته پکار دي چې د هغوی ژوند ته وګورو چې په څومره څیزونو کې هغوی زوال پذیر دي او دا فکري غلامي ختمول پکار دي اوس وخت کې موږ ته خپل ثقافت سره مینه کول پکار دی هغوی د زناورو په شان ژوند کوي نه خوب پېژني نه مور پکار دي چې موږ د هغوی ژوند ته وګورو هغوی د انسانیت نه لرې شوي دي د سکون نه لرې شوي دي مولوي صاحبانو هغوی وایي چې دا خپل ځان نه انسان نه ځان څه جوړوي انسان د خپل ځان نه سپی جوړوي چې لاړ شي وایي د ورځې اوس کې سپی پیدا شوی مولوي صاحبانو هغوی چې د ورځې کار کوي بیا راشي ځان کې پټه مټه وغر ځان اوزار برابر کی او بیا چا د خپلې ورکړې به دی روان کړی خوراک هم په هغه ته روانې اوس ته سوچ وکړه نو تا لکه ته دا جوړې ځان نه تاسو ته خوښېږي موږ له پکار دي چې مغرب څه وکړو د مغرب خباثت خلکو ته بیان کړو خو ما ته د خبر نه مولوي صاحبانو ما ته به د دې نه ځان خبرو دا به خلکو ته بیانو چې څومره څیزونو کې هغوی زوال پذیر دي مولوي صاحبانو یو مقدس رشته خپلته نشته دی او نه احترام لري ورته پوه شولې صرف خپل خواهش پرستی پوره کوي مولوي صاحبانو دوی د انسانیت د درجې لاندې ژوند تېروي د مادي طریقې سره دوی انساني صفت نه محروم شوي دي اکثریت یې هم جنس پرستی کوي د زناورو په شان ژوند تېروي په ټوله دنیا کې زیات جرمونه تاسو ریسرچ وکړئ ټولو کې زیات جرمونه چېرته کېږي هم دې مغربي معاشره کې مولوي صاحبانو خلک یې دومره خوښوي والله بس داسې دی لکه نه تاسو د هغوی ژوند ته وګورئ دویم سبب چې دی هغه د مغرب طرز باندې چې کوم تعلیمي ادارې دي مولوي صاحبانو ته دا الحاد خورئ دا پېښور یونیورسټۍ کې زما دغه دوره وه هفته میاشت مخکې که نه هلکانو ما سره بیا بېله شو ما ته وویل وایي دا به د منې هغه مرکزونه جوړ شوي دي اوس باقاعده دوی دلته اوس یو دعوت چلی باقاعده موږ ورسره بحث مباحثې کوو او څه کوي او خاص کر بیا د دوی د مشران پروفیسران د دې ملاتړ کوي رښتیا وایي چې کوم ځای کې ستا مشر تا ته دا یو څیز سپورټ درکوي نو ته به نه کار کوې ولې نه کوې مولوي صاحبانو نو دویم سبب هغه د مسلمانانو معاشره کې د مغربي طرز باندې تعلیمي ادارې دي شابس په مسلم معاشره د الحاق خورېدو دویم سبب په مسلم معاشره کې د مغربي طرز باندې تعلیمي ادارې دي او اساتذه دي دا مغربي طرز تعلیمي ټول نه یادو چې ټول اساتذه داسې دي خو اکثریت پکې داسې دي مولوي صاحبانو ښه دغه علماء کرام شته دغه دیندار خلک هم شته مولوي صاحبانو خو بنیاد زما معاشره کې چې الحاق خوريږي د مدرسې نه خوريږي د تعلیم دوه مرکزونه دي دلته د مقصد ته دی دا دی څوک اعتراض نه کوي زما چې الحاق خوريږي د مسلمانانو معاشره کې نو د مدرسې نه خوريږي دا د چا نه خوريږي د یونیورسيټي نه خوريږي خو یونیورسيټي نه هم پکې شته مولوي صاحبانو موږ دا تایید کوو دا مغربي طرز تعلیمي ادارې د مغرب د الحاد د خورېدو هم اولي سبب دی ځکه دی کې اکثر داسې نصاب ویل کېږي چې په هغې کې د الحاد طرز فکر وي او څه استادان او ټیچران داسې وي چې د بیل نظریې او د ارتقا نظریې بیل نه دی ماشومانو ته بیل نه کېږي اوس د 400 کې موږ دوره کولو ما سره هغه کالج کې پروفیسور هغه له هغه ماته ویل کړو دې ماشومانو ته وړ ماشومانو وي دغه ورته هوم ورک ورکړو هغه کې ورته ورکړو چې تاش بسنګ کې دغه بسنګ زده وای ما چې هغه مې ورته دا کو سلیبس کې مې ورته ولیکلو په اردو کې هغه ورته لیکلو چې ته به دا والی تاش په کې والی دا به دې باندې بزان کوی چې څنګه وای پلار ما په سره چې تو نو دیندار سره ته زوی زما زوی له ته د تاش دا کې چې دا تاش په کې او دا په کې او دا مورته چې ته سلیبس راواله دا پړاو کې سلی کړی وای به سره خاموش دا غټ تعلیمي ادارې چې دي کې دغه خبرې پړاول کیږي د صحابه کرامو کردار نه بیانې ورته د چا ورته ټول ورته د مغربي فلسفه اوس د براشي کنه د مدرته وای چې لکه یو استاد برا زما مرګره باندې ویل داسې ماشومانو ته د ذهني څنګه تربیت ورکړي د الله مبارک استاد ولاړ وي استاد وای چې زما ویلې وای زه موجود یم استاد زه خوښم ځان سیټ ته کوی تاسو اوس ما ویلې وای نه وای خو زه نه موجود کنه تاسو الله کوم دې ماته وخوي اوس چې د دې او کالو اتو کالو شپو کالو ماشوم ته اوس د ذهن کې د الله د غیر موجودیت خبره ثابتېږي نو بنیاد خو الله د الله عقیده ده کنه چې دا خوښونه به بس کیږي د الله محبوب دا ما د یوټیوب تاسو ګلو کې بل درته کس بل ما کمنټ یو کتلې وای موږ په خدای ما درو خو پیغمبر کردار موږ ثابت کنه اعوذ بالله د الله د محبوب کردار ته وګوره خلکو ته وای دا مکو یو په خپل کې اعوذ بالله اوس داسې خبرې چې دا پیغمبر نه د خلکو عقیده او چته کړنو مسلمان پاتې شي نو دا عقیده تعلیمي ادارې څه کوي همدا تعلیمي خلک دا خبره خوري مولوي زبانو
د پیسو د پاره کوي او کدار څه د پاره کوي والله عالم خپل آخرت خرابوي او د نور آخرت هم ځان سره خرابوي مشبانو نو دا ګور ډیره خطرناکه فتنه ده مشبانو د دې ګور واحد تاسو جماعت است الحمدلله دا علی وجه بصیرت خبره کوم دا سه مسلسل مغربي فلسفه کال نه پڑھاويږي او چې کال کې تاسو یې زده کړئ نو به تاسو خپل سبب بدنصیبي ګوي مشبانو او مخکې ځای د خیر او څو استادانو ټیچران داسې چې د مغرب نصاب ویلو سره مرغوب شوي مشبانو شابه سه او ملحد ترې جوړ شوی نو هغه نوی نسل ملحد جوړوي د پرایویټ سکولونو هم په دې کې غټ کردار وي کردار ادا کوي اکثر ګرانو قیمتي سکولونه هم مغربي طرز ژوندۍ زموږ ماشومان صرف په انګریزي کې خبرې کوي نو موږ په انګریزي سو کو چې به مسلمان پاتې نشو د دې په ځای اسلامي سکولونو کې خپل بچي داخل کړئ چې آخرت خو مبد شي تاسو څه باندې سوال لري چې موږ جدید تعلیم به څنګه حاصلو نو یو جدید تعلیم څه په یونیورسيټونو کې خونه درځي الحمدلله تاسو لاړ شئ الحمدلله زموږ د مدارس په دې ترتیب سره روان دي سکه چې تاسو سکه عصري علوم او دینی علوم دواړه درته مولوی صاحبانو دا شانته کې دریم سبب چې دی هغه د اسلام نه لري کېدل سفر واړه مولوی صاحب اسلام انسان چې څومره د خپل دین نه لري وي دا وایي دا عبارت څه د اسلام نه لري کېدل د خاطریم سبب د اسلام نه لري کېدل دي انسان چې څومره د خپل دین نه لري وي دومره وزر د عقیده خرابېږي نو اول په بچو د اسلام تعلیم وکړي خپل عقاید او نظریات ورته یاد کړي طبیعت یو د سکولونو کې سبق هم وایي د خپل مذهب او اسلام دفاع وکولای شي او د اسلام نه ځان کامل تور سره خبرول پکار دي نو بیا مجال نشته چې څوک ملحد شي او که څوک بیا هم ملحد کېږي کالجونو کې چې کوم لګان سبق وي دیندار کورنۍ سره تعلق ساتي دوی تکلکه دفاع کوي ملسبانو څه کوي تکلکه دفاع کوي د اسلام څلورم سبب اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا تاسو ګورئ میډیا راوړو صرف د مولا خلاف او صرف د اسلام خلاف او صرف د اسلامي عقایدو خلاف تاسو بنه د هندومت خلاف څه خبره اورئ چې هغه مذهب باطل له عقیده باطل بل او ځای ویډیو ما کتل بګوانه اورغستو نو دا د جاهل ځامن دي تم نو ګوري لګي د بګوان نور مړ د خدای نور مړ دا خدای کې دې شي تاسو د شکل دی ګورئ خپل باندې د دې کتابونو لیکل شي د الله صورت چاند دی تاسو د صورت چالم د اتی صورت ورکړو چالم د لړم صورت ورکړو چالم د چیندخ صورت ورکړو دا د خدای صورت دی نعوذ بالله هغه د صورت ته و دا څه خلاف عقل عقیده خلاف چا پروپاګاندا ونکړه ته وګوره کنه ستا په معاشره چې کوم میډیا مسلط ده د اسلام خلاف استعمالېږي خاص کر به د علماء کرامو اسلام ته خو دوی ګوره دی چې دی بتا ته په کوم انداز راځي دی بتا ته وګوره دا بل دا زما برګر او اکسیډنټ په میډیکل له ماته ویل یار دا مونږ نه له بازه پټنو والا دی وي سره د هریان دي سره وای دا په تحریر سینه کې چې خدای د کنځلو کې نه تا ته وای چې وګوره تازه ته براشي چې د خدای سونه غړ ظلم وکړو ستاسو تنکیه بچي کوجلو کچره دا پاتې وي د بده خدای ته منځونه کړی وي د بده خدای ته تلاوتونه کړی د دین خدمت کړی سونه غړ ظلم خدای وکړو نعوذ بالله دا څه خبره به لکه اسلام بارکه بتا تاسو کوي شکوک او شبهات بدل الله چې مولوی صاحبانو نو دا د سوشل میډیا د ټول د دې لپاره د چا لپاره د اسلام خلاف استعمالېږي نو چې دا ټول خلک در باندې حمله ورتي بیا اسلام باقی پاتې دی خدا د حقانیت دلیل دی کنه 1% خلک هم پدې کې سيو د حق دعوت 1% دی او 9% د باطل چې په اسلام هر طرف نه سکی عمله کوي مولوی صاحبانو الحاد څلورم سبب اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا الحاد د خورېدو هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا کول دي ډېر د افسوس خبره ده چې د مسلمانانو په معاشره کې چې کومه میډیا مسلط ده هغه د مغرب ترجمانی کوي او د اسلامي تعلیماتو خلاف پروپاګاندا کوي او د مغرب افکار دلته خورول کوي سره دوی مجبوري وي دوی ته د پیسو ضرورت وي دوی ته مجبوري وي پیسو ضرورت وي دی یو انکرتا یو کس ته څومره لکونه روپۍ تنخواګانې ورکوي نو یورپ ورته سرمایه دی د لپاره ورکوي چې تاسو د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي څه بس دوی چې څونه د اسلام خلاف کار کوي هغه دوی ته ډېر روپۍ او پیسې ورکوي او دوی په دې کې میډیا سنټرونو کې ناس دوی سوي زما جسم او زما مرضی بل بس کوي دا خلاف کوي نو موږ د پکار دي چې داسې میډیا سنټر جوړو چې د اسلامي تعلیماتو درس پکې ورکړي شي او د اسلام صحیح ترجمانی پکې وکړي شي مرشدانو دا میډیا هم د الحاد د خورېدو یو څه د پنځم سبب د علماء کرامو نه لري کېدل دی پنځم سبب د الحاد د خورېدو هغه د علماو نه لري کېدل دي د علماء کرامو نه چې څومره انسان لري کېږي هغه به انسان د دین نه بیزار وي نو د خپل بچو ته تربیت ورکړي د علماء کرام مجالسو کې ورته شرکت کول نصيحت وکړي ان شاء الله چې کله دوی علماء کرام بارکه دوی سونه پروپاګاندا کوي ساته انسان سره نفس او شیطان دی کله ګناه ماحول هر ځکه ملاوي انسان نه په ګناه کېږي د ګناه ماحول به ختموي اوس په کالجونو نشټانو کې ډېر غټ کارونه وشي هغه باندې د پرده واچي څوک هم نه اوچته او که چېرته داسې واقع چېرته په مدرسه کې داسې واقع راشي
نو موږ خو د هغې تایید نه کوو. هغه سړي له څه پکار ده؟ څوک چې جرم وکړي د هغه سزا غله پکار ده. اسلام ورته سزا وضع کړې ده. البته بیا بدنامول کول او پروپاګانډا کول او بیا لکه بیانوه دا شیګان څه کوي؟ شیګان خو درته همدا کوي که نه. شیخ حضرت والله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر ښه سړی و، عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر ښه سړی و، عایشه رضی الله تعالی عنہ ډېر زموږ مور و ډېر ښه سړی. خدا کار یې وکړو، خدا کار یې وکړو، خدا کار. نو هغه شک پیدا کړه چې شک دې پیدا کړو خبره خو عقیدې نه لړه د ژبانو چې عقیده دې خبره چې شک دې پکې پیدا کړو. په دغه څیزونو باندې مولوي صاحبانو دوی څه کوي؟ خپل کار کوي. ان شاء الله چې کله دوی په دې پاک مجالسو کې شرکت کوي نو هیڅ مجال نشته چې دوی ملحد شي او کله چې د اسلام په باره کې کوم اشکال وي د هغه ورته جواب ورکړي. د علما کرامو سره ربط پکار دی. اوس دا ضروري دی چې مولوي صاحبانو په دې باندې تاسو بور اصل کې څوک در باندې سوال وکړي د کفر فتوا په نه لګوي. هغه ته څه کوي؟ هغه روحاني بیمار دی، د هغه علاج به تاسو کوئ. شپږم سبب هغه د ساينس فلسفه ده. شپږم سبب هغه د ساينس فلسفه ده. مذهبي طبقې ته پکار دی په موجوده زمانه کې د الحاد د خورېدو لپاره چې کوم عقلي علومو ته بنیادي حیثیت حاصل دی هغه د ساينس فلسفه د مذهبي طبقې ته پکار دی چې دا جدید اصطلاحات جدید انداز باندې دسترس حاصل کړي او د دې مقابله وکړي. ورځ بیگ بینګ څه شی دی؟ نظریه د ارتقا سره بار بار موږ دا وایو. ګریویټي ورته وایي، کششي ثقل، نظریه د اضافت، دا غټې غټې خبرې دي. دا زده کول دا ضروري دي. باندې تنقیحات لري، اعتراضات لري، الحمدلله په موږ کړي دا ضروري دي. لکه څنګه چې متکلمینو په زمانه کې د اسلام خلاف چې کوم عقلي نظریه د منطق پیش شوې وه هغوی عقلي دلایلو سره ختمه کړه. نن سبا علما کرام د دې اعتراضاتو نه ځان خبر ساتي او جوابات به دوی په ژبه کې ورکول. ابل شپه زما خلک سره پخه شو کنه مور دوی ته الله وجود پرې د مطابقت چرته راغلی وي. نه ته ماته وایي چې د ګروپ ته زه دې ګروپ ته څنګه رالم؟ ته دې ګروپ ته داسې راځي چې بس سوال سره به کاله مخکې بیگ بینګ و، جغرافو شو، د مادم پیدا شو، زه د مادم پیدا شو، بیا پکې شپېته نستاني که پیدا شو، بیا هغه نه بس په مزه مزه راتلی و دې ګروپ ته په خپله راننوتلی وای. دا نه تفصیل سره مې ورته ویل ما ستا خو دا عقیده ده نو ما ته داسې دې ګروپ ته راغلی دنیا ته داسې راغلی. ښه شپږم سبب چې دی هغه سوشل میډیا. وهم سبب د الهام سوشل میډیا د فیسبوکونه دې دپاره باقاعده دوی پیجونه جوړ کړي دي. دوی دا کارونه کوي مولوي صاحبانو. وهم سبب سوشل میډیا الهام خوروي او دا اکثر مذاهب والا څه کوي؟ مذاهب علم والا کوي. عیسایان ډېر کوي، یهودیان ډېر کوي، قادیانیان ډېر کوي. اسلام خلاف پروپاګاندا ځان څه کوي؟ ځان دهري ثابت کوي او بټز ورکوي اسلام خلاف. د الهاد د خورېدو هغه سوشل میډیا ده. په سوشل میډیا باندې چې د الهاد کوم پیجونه دي هغوی دا خوروي. چې په نیټ چې کوم ویب سایټ دی هغوی کې دا سهولت دی چې انسان خپل تعارف پټ ساتلی شي. نو انسان ځان پټ کړي او اکثر ملحدین دا کار کوي او دا ممکن ده چې زموږ په علاقو کې موجود وي او دا کار کوي. که موږ نوی نسل د سوشل میډیا نه نشو منې کولی نو د دې خور د خصوصي تعلیم ورکول پکار دی چې د الهاد ویب سایټ به نه کولاوي او داسې څیزونه به نه ګوري چې هغې سره ایمان ته خطره وي. دا د حکومت هم ذمہوار دی چې دا بلاک کې حکومت خورای څه کوي؟ دا دې ته پروموټ ورکوي، دې ته خو پیسې د دې لپاره ملاویږي. اتم سبب هغه د مسلمانانو د مسلم معاشرې نه بېزاره کېدل دي. اتم سبب د الهاد مسلم معاشرې نه بېزاره کېدل دي. د مسلم معاشرې نه بېزاره کېدل دي په وړو خبرو په یو بل د کفر فتوا لګولو سره اکثر خلک د دې نه بېزاره شي. مولوي صاحبان یو سبب ګرځي. تاسو بیا هغه کمنټ وګورئ. تاسو یو خو داسې وي چې ضرورت راشي یو سړی ستا عقیده چیلنج کوي. نو یو وخت داسې و دلته کار مفتي صاحب نو شروع کړی، هر سړی به پاسېدو زمونږ عقیدې چیلنج کوله. اوس مفتي صاحب را پاسېدو دې له جواب ورکوي، دله به جواب موږ نه ورکوو، دله به څوک جواب ورکوي. زه به خپله عقیده نه ثابتوم. اوس یو سړی بار ما چیلنج کوي، بار ما چیلنج کوي، مجبورۍ نه به دله زه جواب ورکوم. خو یو سړی دکانداري شروع کړي دي بعضې خلکو. نو هغه خلک چې تباه دي چې د آخرت ځان له خرابوي. مولوي صاحبانو بیا تاسو کمنټ بیا وګورئ چې خلک بیا څه کوي. مولوي صاحبانو نه هم سبب مولوي صاحبانو د تصوف او دعوت تبلیغ سره تعلق کمېدل. د تصوف او دعوت او تبلیغ سره تعلق کمېدل دي. په تصوف کې په زړه باندې زور ورکول په زړه باندې زور ورکول کېږي او تعلق د الله سره جوړېږي. څومره چې انسان د خپل روحاني مرض علاج کوي دومره به عقیده د الله سره څه کېږي؟ زیاتېږي. چې کله ذکر کوي په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کوي نو دې په زړه کې په خپله د الله تعالی د ذات تصور پیدا کېږي چې الله موجود دی او د بزرګان دین په اقوالو کې هم دا ټرۍ وکړي. دا ملحدین دا د سمندر کې سفر وکړي او میش دا چې کله دا د غرونو عمره چپې وویني اټومیټیکلی به ستا زړه طرف ته چې څوک شته دی هغه وخت کې چې الله موږ بچ کړه داسې د غر عمره چپې راخوشي وي. دا اوس د سمندر چې کوم خلک سفر کوي د یو ملک نه بل ته چې ځي دی بعضې ویډیوګانې کوي تاسو وګورئ والله دې ګوري سړی ورخطا کېږي ورته بس دې خوا هم تیاره ده او دې خوا هم تیاره ده او دا خود به خود هر څه کېږي نه لکه دا چېرته کېږي مولوي صاحب
نو داسې او موږ تصوف کې چې کله سوچ او فکر کوو د الله سره سړی تعلق پیدا کېږي مولوي صاحب یو به د الله د ذات تصور نشي کېدی مولوي صاحب خو د الله د صفاتو تصور وکړو د الله ذات مولوي صاحب دغه محال دی دغه ذات تصور نشي کېدی ذات تصور چې کېږي د ذات چې کېږي نو ذات خو به یوځای پورې محدود وي که نه مولوي صاحب نو دې باندې بلو زموږ څه خبره کړې وه مخکې زموږ او د بزرګان دین په اقوالو کې هم د دې تاکید شوی دی چې د الله تعالی په مخلوقاتو کې یو ساعت فکر کول د اویا کارو د عبادت نه بهتر دی دا فکر د دې لپاره کېږي چې په دې سره د الله دا تعالی یو حدیث به هم بیانېدو خو موږ چې وکتلو دا سیر سختي رحمت الله علیه قول خو ما ثابت کړی شو هغه ځای پورې ورسېدم خو تاسو وګورئ چې دا حدیث دی او که نه د یو ساعت فکر کول د اویا کالو د عبادت نه بهتر دی نو دا مخکې به د زمونږ تبلیغي ملګرو به چې دا حدیث دی بیا چې موږ وکتلو ما خو مخکې ونه رسېدم لکه موږ به تاسو په دې باندې تحقیق وکړئ نو دا د سیر سکتي رحمت الله علیه قول وي چې د اویا کالو یو ساعت فکر کول د اویا کالو د عبادت نه بهتر دی بیا موږ دا د بزرګان دین اقوال ورسره ذکر کوو یو حدیث نوی ثابت او بیا تدقیق لکه دا د الله د اویا او میندو نه زیاته مینه کوي نو دا حدیث نه دی ثابت ها زبانو تاسو به ما ویل مستند خبرې به کوئ چې انسان وګوري چې دا دومره ښایسته دنیا الله تعالی پیدا کړې ده نو الله تعالی به څومره ښایسته وي الله تعالی چې څنګه دلیل سره پیژندلی شي داسې د احساس کولو سره هم پیژندلی شي او دا د احساس صفت انسان ته د تصوف د لارې نه حاصل کېږي د تصوف د پیرانو نه مراد هغه متبع سنت پیران دي کوم چې د سنت او قرآن د تعلیماتو علم ورکوي بدعاتو ځان ساتي او نیک مولوي صاحبانو چې د بدعاتو نه ځان ساتي او دا نه کوي چې هغه تا له ځان نه معبود جوړ کړی د ده عبادت کوه داسې اوس داسې ډېر پیران داسې دي چې هغوی څه کوي دنیاداري جوړه کړې ده او اصلي دین چاته نه بیانوي نه لسم سبب هغه فقر او فقیري د غریبي د مولوي صاحبانو حدیث مبارک دی کاد الفقر ان یکون کفرا مشکات شریف حدیث وایو لسم سبب د الحاد د خورېدو هغه غریبي او فقر دی شاباس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر ان يكون كفرا مشکات د انس رضی الله عنه روایت دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې نږدې ده چې غریبي به انسان کفر ته ورسېږي د مسلمانانو په معاشره کې غریبي ډېره زیاته ده چې کله په انسان باندې داسې امتحانات راشي نو اکثر د الحاد په لار روان شي دې ته نه ګوري چې د دنیا ژوند خو یو څو ورځې دی که په مزو کې تېر شي او که په مشکلاتو کې تېر شي آخرت ته ورتلل دي نو دې خبرو ته نه ګوري او ګوري چې څوک د الله تعالی نه انکار کوي هغوی مزې کوي او دا په خپل ایمان ستومانه شي ملحد شي او بل زموږ معاشره کې د وسایلو کموالی او بې انصافي د مالدار ورځ په ورځ مالداره کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او دې سره په معاشره کې الحاق خورېږي که موږ په اسلامي تعلیماتو باندې عمل وکړو او زکات ادا کول پوره ورکول شروع کړو په چا چې فرض دی او د غریبانو سره همدردي کول سره به ډېر خلک د دې کفر نه بچ شي شاباس کوم چې مایوسه شوي وي د هغوی مایوسي به ختمه شي نو دا لس وجوهات موږ بیان کړل د الحاد د خورېدو کېدی شي نور هم زیات وي کوشش پکار دی چې د اسبابو په باره کې په خپله معاشره کې کار وکړو او خپل د اسلام تعلیمات عام کړو مولوي صاحبانو د رد الالحاد اصول او ضوابط انشاءالله دا به سبا وایو مخکې موږ ویلي دا د دعوا جواب دعوې په ضمن کې موږ دا ویلي خو به انشاءالله تفصیلي وایو واخر دعوانا